سنو 90 سکند سره زم همرا اور د نن مهم خبرونه. وزیر اعظم شهباز شریف د انډونیشیا وزیر دفاع سره ملاقات کړی دی. ملاقات کې دواړو مشرانو دواړه خیزه دفاعي تعاون او مختلف شعبو کې د همکارۍ اعاده کړې ده. د کورنو چارو وزیر محسن نقوی د ایران صدر مسعود پېشکیان په تهران کې ملاقات کړی دی او ایران صدر ویلي دی چې ایران د اسرائیل سره د جنگ په وخت د پاکستان مرسته هیڅ کله نشي هیرولی. د برطانیه حکومت د پاکستانی طالب علمانو او کارکوونکو لپاره ای ویزا آغاز کړی دی. دې سره د دواړو ملکونو په ټریډ میکانیزم په معاهده دستخط هم کړي دي. د راولپنډۍ انسداد دهشتګردي خصوصي عدالت ATC د 26 نومبر کال 2023 د احتجاج په 14 مقدمو کې د اپوزیشن لیډر عمر ایوب ضمانت خارجه کړی دی او د عمر ایوب د گرفتاری حکم هم جاری کړی دی. د پیښور های کورټ رجسټرار مخصوص نشستونو په اړه د تحریک انصاف خواست اعتراضاتو سره رد کړی دی. په خیبر پختونخوا کې د سیلګرۍ ځایانو کې نوي تعمیراتو باندې عارضي بندیز لګولی شوی دی. دا فیصله د غیر قانوني تجاوزات ختمولو او د اوبو نکاسي نظام بهتر کولو او د ځایونو ښکلا برقراره ساتلو په اړه شوی دی. په عالمي منډۍ کې د خام تیلو نرخونه زیات شوي دي چې ورسره پاکستان کې د پټرولیم او د نورو تیلو نرخونو کې یو ځل بیا د زیاتېدو امکان پیدا شوی دی. دا او تر دې دمه مهم خبرونه نورو خبرونو او معلوماتو لپاره سنو پښتونخوا سره اوسئ.